बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस सेशन की मंगा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी मंगा स्टडी करो چې anatomy څه ته وایي د anatomy کوم برانچز و هغه موږ स्टडी کړو. د دې نه علاوه منګه anatomical terminologies and anatomical terms anatomical positions دا سیزونه منګه په previous lecture کې دا منګه स्टडी کړو. نن په دې سیشن کې به منګه چپټر نمبر 2 human skeleton دا به موږ ډیسکس کوو چې what is human skeleton جوړ د سنه دی and د کې bones څومره دي کم types of bones دي په دې کې او زموږ په باډي کې چې کم bones دي د هغه نیمز څه دي د هغه لوکیشنز کوم دي. صحیح ده دا به ان شاء الله موږ نن په دې سیشنز کې کور کوو. skeleton first of all موږ پیژنو چې skeleton څه ته وایي. Now, skeleton is the framework of the body which gives proper shape and support to the body. دا زمونږ د باډي یو فریم ورک دی څنګه چې فار ایگزامپل په عام سیزونو کې فرست یو فریم ای د فریم نه پس چې دی نو د هغې نه اراوند باډي جوړی دقسې زمونږ چې کم باډي ده دا هم اراوند ا فریم جوړه ده او هغه فریم ته مونږه سکیلیټن وایو. سکیلیټن د بونز او کارټیلیج نه جوړ دی. صحیح ده چې هارد ټیشوز د موږ سره کوم بونز اینڈ کارټیلیجز د دې نه موږ سره هیومن سکیلیټن یا سکیلیټن موږ سره د دې نه جوړ دی. ټوټل بونز زموږ په سکیلیټن کې 206 دا موږ سره څه دي بونز. چې کله ماشوم پیدا شي مین ایٹ برث د بونز تعداد موږ سره 300 پلس. صحیح ده more than 300 bones in body present we at birth. بیا ویٹ ټایم چې څومره بیبي اډلټ طرف ته ځي اډلټ کیږي څومره عمر سیوا کیږي نو زموږ په باډي کې سب بونز چې دي دا یو بل سره فیوجن کوي هغه یو ځای کیږي فیوزډ کیږي او داسې دا نمبر موږ سره ورو کمیږي اینڈ په اډلټ سټیج کې بیا موږ سره د بونز نمبر راشي 206. بون څه شی دی؟ بون از ا ټایپ اف هارد کنیکټیو ټیشو. صحیح ده دا کنیکټیو ټیشو ده بون هارد کنیکټیو ټیشو. د بون بل ډیفینیشن موږ داسې کولی شو چې a bone is a rigid tissue that constitutes parts of the skeleton in human as well as in other most vertebrates. چې کوم موږ سره vertebrates living organism دي vertebrates living organism مطلب څه هغه living organisms چې په هغې کې spinal cord mean vertebral column په هغې کې څه وي present وي نو په داسې نور میملز یا چې کوم انیملز دي او with humans دا ټول موږ سره د بونز نه د دې د سکیلیټن جوړي. په دې کې موږ بون وایو چې دا یو ریجډ سټرکچر دی کلک سټرکچر دی هارد او چې کلاسیفیکیشن یې موږ کوو نو دا دی موږ سره هارد کنیکټیو یا ریجډ کنیکټیو ټیشو د دې نه موږ سره هیومن سکیلیټن جوړ دی. بونز چې کوم دی یا چې کوم د دې بونز نه دا موږ سره سکیلیټن جوړ دی د دې کار صحیح چې دا موږ سره چې کوم organs دي زموږ د باډي سافت organs چې کوم دي فار ایگزامپل لنګز هارت برین کډنیز دا موږ سره څه کې پروټیکټ کوي د ایکسټرنل انوایرنمنت نه. د دې نه علاوه چې کوم ریډ بلډ سیلز دي او یا وایټ بلډ سیلز دي هغه په بون میرو کې جوړیږي او بل فنکشن موږ سره بونز دا کوي چې دا منرالز سٹور کوي ایټسټرا دا ټول د دې څه دي فنکشنز. فنکشنز اف بونز بونز څه کار کوي دلته موږ کلیکټیولی د بونز فنکشنز وایو مین چې دلته موږ کوم فنکشنز وایو اکچولی دا موږ سره د فنکشن اف سکیلیټن ٹھیک ده چې کوم فرست نمبر فنکشن دا کوي دا موږ سره څه دی سپورټ structural support for mechanical action of soft tissues such as the contraction of muscles and the expansion of lungs. ٹھیک ده چې کوم موږ سره سافت organs دي یا چې کوم هغه مسلز چې هغه کې موومېنټس کیږي کوم میکانیکل ایکشنز په هغه کې کیږي هغه لسه کوي سپورټ ورکوي هغه organs له. صحیح ده فار ایگزامپل چې کوم زموږ مسلز دي کنټریکټ کیږي یا زموږ چې کوم لنګز دي ایکسپینشن یا کنټریکشن دي دا ټول کوي. صحیح ده د دې له بونز څه کوي د له پروټیکشنز ورکوي. دویم نمبر د دې مین فنکشن څه دی چې کوم سافت organs دي موږ سره لایک ټیشوز یا چې کوم سکل دی
brain is protected. skull کې څه کېږي brain protect کېږي کوم چې زموږ brain دی دا inside skull bones یا cranial bones پروت دی صحیح ده نو موږ وایو چې bones څه کوي دا زموږ سره د soft organs د دې brain نه علاوه چې کوم موږ سره lungs دي یا موږ سره heart دی چې کوم vital organs یا liver دی kidneys دي د دې ټول protection mean حفاظت صحیح ده چې دا کوم زموږ سره external environment دی هغه نه د bone دا کوم چې ټیشوز دي د دې پروټیکشنز کوي د ایکسټرنل انوایرنمنت نه بل موږ سره څه دی چې دا پروټیکټیو سایت دی فار پروډکشن اف سپیشلایزډ سیلز یا ټیشوز صحیح ده چې کوم بون میرو د موږ سره کوم یلو بون میرو دا یو ریډ بون میرو دا په ریډ بون میرو کې موږ سره څه کیږي بلډ فارمیشن کیږي دا موږ سره څه دی آر بي سیز فیکټری دا آر بي سیز فیکټری پاغه کې څه کیږي آر بي سیز جوړیږي چې کم په بون کې موږ سره بون میرو پارت دی هغه کې څه کیږي ریډ بلډ سیلز پکې جوړیږي بل موږ سره چې دا یو سټوریج دا فنکشن کوي ایز ا سټوریج چې کوم موږ سره منرالز دي لایک کیلشیم فاسفورس ټیک دا میګنیشیم نو دا څه کوي د هغه سټوریج کوي مین دا کوم چې کیلشیم یا فاسفیټس دي یا فاسفورس دي یا موږ سره میګنیشیم دي نو دا څه کیږي دا د چې کوم ایکسس اماونت دی دا په د بونز باندې څه کیږي ډیپوزټ کیږي صحیح ده نو دا څلور موږ سره سړي دا موږ سره د بونز فنکشنز دي اوس مونږ راځو چې کوم سکیلیټن دی زمونږه دا ډیوایډ شوی دی انټو ټو پارټس دا اسانتیا د لپاره دا ډیوایډ شوی دی انټو ټو پارټس پای کې فرست نمبر مونږ سره دی اکزیل سکیلیټن اکزیل سکیلیټن په 3 پارټس باندې مشتمل دی اوس اکزیل سکیلیټن وایي څه نو اکزیل سکیلیټن زمونږ د سکیلیټن هغه پارټ چې هغه مونږ سره فکس دی په خپل ځای باندې ټیک ده موومېنټس نه کوي ناغي ته موږ سوایو axial skeleton like skull vertebral column and rib cage دا درې پارټس چې موږ سره کم دي دا موږ سره دي د axial skeleton دا چې further بیا موږ کوو نو skull divide into two parts the one is cranium and the second one is face the bones of cranium are called cranial bones and the bones of face are called facial bones. The vertebral column are further divided into 5 sections, yeah, 5 regions. Like cervical regions, lumbar region, thoracic region, and sacral and coccyx regions. بیا موږ سره rib cage دی نو rib cage موږ سره څه کوي چې کوم ribs دي د bones دي 24 bones sternum and vertebral column ته داسې دي attach دي او موږ سره د دې بیا 3 parts دي true ribs false ribs and floating ribs په next slide کې ان شاء الله دا موږ څه کوو ډیسکس کوو بیا موږ سره بل دی اپنډیکولر سکیلیټن اپنډیکولر سکیلیټن هغه سکیلیټن چې هغه د دې اکزیل سکیلیټن نه سره سسپینډډ دی هغه 2 parts دي د دې یو موږ سره دی upper limbs and the second one is lower limbs د ډایګرام کې تاسو کتئ شئ چې کوم دا ریډ کلر کې دا سپریشن شوی دی نو موږ سره دا اکزیل سکیلیټن دی چې کوم موږ سره سکل دی بیا موږ سره دا rib cage دی and this is vertebral column نو دا موږ سره چې کوم فکس پارت اف د سکیلیټن دی دا موږ سره جوړي اکزیل سکیلیټن بیا چې موږ سره کوم د دې نه سسپینډډ پارټس دي لایک upper limbs and lower limbs hands and feet دا موږ سره څه جوړي appendicular skeleton فرست پارت موږ سره څه دی axial skeleton کې بیا skull is the first part of axial skeleton skull is also divided into two parts یو موږ سره دی cranium بل دی موږ سره face چې کوم cranium کې bones دی هغه ته موږ وایو cranial bones and the second one چې په face کې کوم دی هغه ته موږ وایو facial bones cranial bones موږ سره سوري ټوټل 8 bones دي په دې کې موږ سره frontal parietal occipital temporal sphenoid ethmoid frontal موږ سره 1 bone parietal موږ سره 2 bones دي occipital موږ سره 1 temporal 2 sphenoid 1 ethmoid 1 ټوټل موږ سره 8 جوړیږي چې کوم په فرنٹ سایډ چې کوم زمون دا فرنٹ سایډ جوړي تندې صحیح ده دې ته موږ وایو فرنټل بون بیا چې کوم روف اف د سکل مین چې کوم د
skull دا upper part جوړي ته موږ وایو parietal bone. بیا چې back side ته کوم bone دی هغه ته موږ وایو occipital bone. and بل دی موږ سره temporal bone کوم چې زموږ د ear سره په sides باندې cranial جوړي cranium جوړي هغه ته موږ وایو temporal bone. sphenoid and ethmoid bone دا next ان شاء الله next slide کې موږ through diagram به دا پیژنو هغه کې چې کوم label diagram دی هغه په through به موږ سکو cranial bones پیژنو. facial bones دی موږ سره بیا دا 14 په دې کې موږ سره دی zygomatic bone, maxilla, mandible, humor, palatine bone, inferior conchi, lacrimal bones and nasal bones. ٹھیک ده په دې کې موږ سره zygomatic are 2, maxilla are 2, mandible is 1, humor is 1, palatine 2 bones, inferior conchi also 2 bones, lacrimal and nasals are also 2 bones. دا مونږ سره skull and facial چې کوم skull مونږ سره divided دی په cranial bones and facial bones چې کوم مونږ هلته وویل. اوس cranial bones کې مونږ سره وایو چې frontal bone مونږ سره څه دی this is frontal bone چې کوم دا bone دی ټیک ده. دې پسې بیا نور دوه bones دي هغې ته مونږ وایو parietal bones. د parietal bone سره په back side باندې یو bone لګېدلی دی هغې ته مونږ وایو occipital bone. د occipital bone سره په lateral mean په side wise چې کوم bones دي په right and left side باندې هغې ته مونږ وایو temporal bones. and بیا چې temporal bone سره کوم لګېدلی bone دی دې ته مونږ څه وایو sphenoid bone. and the next one is ethmoid bone. دا تاسو دې diagram کې کتلی شئ چې کوم label diagram دی مونږ سره frontal, parietal, occipital, temporal, sphenoid and ethmoid bones. بیا راځي موږ سره facial bones چې کوم bones نه زموږ face جوړ دی د هغې کې موږ سره فرست نمبر دی zygomatic چې کوم face موږ سره د هغې نه جوړ دی. بل دی موږ سره maxilla mean upper jaw چې کوم د بره جامه زموږ د کوم bones نه جوړه ده هغې ته موږ وایو maxilla. lower jaw bone is called mandible. ٹھیک ده. بیا زمونږ په نوز کې چې کوم بونز دي په هغې کې فرست نمبر دی موږ سره نیزل بون. بل دی موږ سره لیکریمل بون چې کوم د دې په دې سنټر کې کوم بون وي هغې ته موږ وایو اومر بون. اینډ چې کوم موږ سره د دې لیکریمل ګلینډز مین لیکریمل ګلینډز هغه ګلینډز دي چې د هغه ځای نه ټیرز پیدا کېږي. ټیرز ته موږ پښتو کې څه وایو اوښکې چې کوم ځای کې جوړېږي هغه ځای ته لیکریمل ګلینډز وایي او لیکریمل ګلینډز سره چې کوم بون لګېدلی هغې ته موږ وایو لیکریمل بون. په axial skeleton کې موږ سره next part دی vertebral column. vertebral column is composed of 33 vertebrae mean چې کم د vertebral column bones دی هغې ته موږ وایو 30 vertebrae هغه bones ته موږ وایو vertebrae. دا 33 vertebrae دي او دا موږ سره څه دي په 5 regions کې divide شوي دي. هغه 5 regions کم دي cervical region په دې کې موږ سره دي 7 vertebrae یا 7 bones. دا موږ سره neck area جوړي د C1 نه والا C5 C7 پورې دې ته موږ وایو cervical vertebrae. بیا موږ سره د thoracic vertebrae. thoracic vertebrae total number موږ سره څومره دي 12. دا موږ سره کوم ځای جوړي chest region and د T1 نه والا T12 پورې دا موږ سره next to cervical vertebrae دا موږ سره څه دي thoracic vertebrae. بیا موږ سره د lumbar region یا lumbar vertebrae دا موږ سره څه دي یا 5 یا 6 مین زیات تر بوکس کې چې موږ کوم وایو نو هغې کې څه دي 5 lumbar vertebrae. ټیک ده. 6 چې کله موږ 6 vertebrae وایو نو بیا په دې کې موږ سره coccyx 3 چې کله موږ 5 vertebrae وایو نو بیا coccyx موږ سره سی 4 fused bones. lumbar vertebrae low back موږ سره جوړي ټیک ده. and دا د T12 نه وروستو چې کوم vertebrae دي د L1 نه والا L5 پورې دا موږ سره ټول څه دي lumbar vertebrae. د دې نه next بیا موږ سره دي sacrum یا sacral vertebrae. These are key point to be noted چې د cervical, thoracic, lumbar vertebrae د هر یو 2 vertebrae په منځ کې یو ډسکي هغې ته موږ وایو vertebral disc. چې کوم sacral دي sacral vertebrae دا موږ سره دي fused form کې او دا نمبر کې څومره 5
او دا موږ سره pelvis region جوړی چې کوم زمونږه pelvic girdle دی هغه ځای دا جوړی pelvic cavity and دا د S1 نه والا S5 پورې موږ سره سدي sacral vertebrae coccyx موږ سره 3 vertebrae یا 4 صحیح ده دلته چینج ویریبل بوکس مختلف بوکس چې نو مختلف لیکل شي پاره کې چې کوم کاکسکس دی موږ سره سوي 4 یا 3 بونز دي ته موږ ټیل بون اموایو ټیک ده او دا موږ سره په فیوزډ فارم کې راځي کاکسکس مین دا یو بون پشانی خدا سدي ټول فیوزډ فارم کې 3 اور 4 بونز دي او دا موږ سره سره جوړي کاکسکس ورټبرای چې کوم سره 24 bones دي mean 24 vertebrae دي these come cervical thoracic lumbar صحیح ده دا 3 parts دي کې موږ سره 24 bones دي یا 24 vertebrae دي نو دا موږ سره سدي موویبل دي mean دا موومېنټ کولی شي د دې نه پس چې موږ سره کم sacral یا coccyx vertebrae دي دا په fused form کې دي mean immovable دا موږ سره ورټبرل کالم دی مختلف ریجنز چې کوم مونږ الته وي دا سدي هغه دلته ډیسکس شوی دي د لیټرل سایډ دی او دا پوسټیریئر مین دا سایډ وایز پکچر دی اینڈ دا بیک سایډ پکچر دی دا مونږ سره نیک ریجن دی سروایکل ورټبرایز ټیک ده بیا مونږ سره دا 12 ورټبرای 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 دا مونږ سره thoracic vertebrae بیا د دې نه پس موږ سره L1 L2 L3 L4 L5 دا موږ سره دي lumbar vertebrae and بیا لاست کې موږ سره د fused form کې چې کوم دي these are sacral vertebrae 5 and the last portion is coccyx which lies in fused form 4 bones ٹھیک ده بیا چې کوم موږ دا وایو د دې په منځ کې دا ډیسکس دي د اریا vertebrae and the sacrum and coccyx vertebrae منځ کې ډیسک نشته د په فیوزډ فارم کې ٹھیک ده نیکسٹ موږ سره دی rib cage is composed of 12 pairs of ribs 12 pairs mean here 24 ribs are present in our body ٹھیک ده او دا چې کوم ورټبرل کالم سره دا کوم بون سره چې دا اٹیچي هغه بون ته موږ وایو سټرنم یا دې ته موږ بريست بون هم وایو ټیک ده سټرنم موږ سره چې کوم ریبس دي نو دا 3 پارټس ته ډیوایډ شوی دي یو ته موږ وایو ټرو ریبس دویم نمبر موږ سره دی فالس ریبس د تھرد ون از فلوټینګ ریبس ټرو ریبس دې ته موږ ولي وایو چې دا ډایرکټلی اٹیچ ټو سټرنم through a costal cartilage صحیح ده چې کوم موږ سره د 1 نه والا د 7 پورې پیرز دي د ریبس دا ډایرکټلی through costal cartilage دا موږ سره sternum ته اٹیچ دي ځکه موږ دې ته وایو true ribs بیا next د 8 نه والا 12 mean 3 pairs 8 ټیک ده 9 10 دا موږ سره سدي دا موږ سره دي false ribs دې ته ولي وای چې دا ډایرکټلی اٹیچ نه دي سټرنم ته مین دا نومبه د کوسټل کارټیلیج اف د ادر ریبس دې ته اٹیچ دي او دغه کارټیلیج بیا سټرنم ته اٹیچ دي د دې د وجې داسې دي موږ سره فالس ریبس په دې فالس ریبس کې بیا 2 11 and 12 are not connected to sternum مین دا چې کوم سټرنم د موږ سره کوم بون دی هغه ته دا اٹیچ نه دي دا بلایندلی اند شوی دي نو دې ته موږ وایو فلوټینګ ribs موږ سره دا اوس چې موږ کوم سلاید کې ډیسکس کړل ټرو ribs 1 2 3 4 5 6 7 these 7 ribs چې دي دا کوسټل کارټیلیج دي دا د دې په تھرو باندې ډایرکټلی سټرنم ته اٹیچ دي دا سنټرل بون چې موږ سره کوم دی this is called sternum یا 3 parts کې ډیوایډ دی یو ته موږ وایو manubrium the second one is called body and the third one is called xiphoid process چې کوم سره باډي دا د ته موږ د کې موږ سره سوي فیسټس دا سپیس ته په کم کې چې دا ریبس اٹیچ کیږي دلته او چې کوم موږ سره فرست 7 ریبس دي مین 7 on right side and 7 on left side دا موږ سره ډایرکټلی اٹیچ دي سټرنم ته نو د ته موږ وایو ټرو ریبس بیا موږ سره فالس ریبس دي صحیح ده 8 9 10 11 12 صحیح ده
8 9 10 11 12 دا موږ سره څه دي فالس ریبس بیکاز تاسو ګورئ دي تاسو کتی شي چې دا کم ریبس دي دا فرستلی دی کارټیلیج اٹیچ دي بیا دا کارټیلیج تللی دی کوسټل کارټیلیج ته څه شوی دي اٹیچ شوی دی او دا کارټیلیج بیا ټرنم ته اٹیچ دي مین دا ریبس چې موږ سره کم دي 8 9 and 10 دا موږ سره انډایرکټلی اٹیچ دي ټرنم ته نو دې ته موږ وایو فالس ریبس بیا په دې ریبس کې دوا چې کوم ټو ریبس دي لاست ون 1 and 2 دا بلایندلی دلته اند شوی دي او sternum ته اٹیچ نه دي نو دې ته موږ څه وایو فلوټینګ ریبس Next part موږ سره د skeleton دی appendicular skeleton. Now appendicular skeleton consists of یا composed of 64 bones صحیح ده په دې کې 10 په shoulder 16 په wrist کې 38 hand bones دي بیا موږ سره lower limbs په 30 bones باندې مشتمل دي ٹھیک ده دا تاسو کته شي کوم دا موږ سره سدي دا موږ سره upper limbs and دا lower limbs او دا ټول موږ سره appendicular skeleton جوړي چې د upper limbs کوم bones دي دا موږ سره کم دي clavicle, scapula, humerus, ulna, radius, carpals, metacarpals and phalanges ٹھیک ده چې کوم موږ سره دا فلیټ بون دي ته موږ وایو scapula چې کوم دي سره horizontal بون پروت دي ته موږ وایو clavicle بیا چې کوم زموږ دا بون دي this is called humerus بیا چې کوم په میډیل سایډ باندې کوم بون دي ته موږ ulna او چې کوم په دنه سایډ کوم په لیټرل سایډ کوم بون دی هغه ته موږ وایو ریډیوس بیا 8 بون زموږ د ریسټ جوړي 8 بونز دي ته موږ وایو کارپلز بیا موږ چې کوم پام جوړيږي تله صحیح ده د میټاکارپلز اینڈ د لاست ون از پھیلنجز کوم موږ سره کارپلز دي کارپلز د کوم سره د ټریپیزیم trapezoid, trapezium, septate, scapoid, صحیح ده لیونیټ ټرایکوټریم پیسیفارم دا 8 بونز موږ سره کارپلز دي د موږ سره څه جوړي ریسټ بیا دا فرست سیکنډ تھرد فورث اینڈ ففth دا موږ سره څه دي میټا کارپلز سکیپولا بون چې موږ سره کوم دی فلیټ بون اصل کې په دې ډایګرام کې سکیپولا کلیر نه دی نو کوم چې سکیپولا دی موږ سره دا بون دی فلیټ ټرائنګل شیپ په رائټ اینڈ لیفت سایډ باندې کوم شولډر جوائنٹ جوړي په گلینایټ کیویټي باندې د ته موږ وایو سکیپولا بیا موږ سره د لوور لیمز بونز دی لوور لیمز کې موږ سره چې کوم پیلوس دی یا پیلویک کیویټي دا موږ سره درې بونز نه جوړه ده ایلیم پیوبس اینڈ اسکیم کم چې په بیک سایډ باندې بون دی ته موږ وایو اسکیم کم چې فرنٹ سایډ دی ته موږ وایو پیوبس او چې کوم سپیریئر بون دی ته موږ وایو ایلیم یا ایلیک بون بیا دې سره چې کوم کونډایل دلته جوړ شوی راغی ته موږ وایو اسیټیبولم بیا د فیمر کوم تھای بون دی دا فیمر په اسیټیبولم باندې تھرو هډ اپ فیمر دا موږ سره د فیلویک تاسو شوی دی اٹیچ شوی دی بیا موږ سره نیکسٹ چې کوم نی بون دی ته موږ وایو فیټیلا د فیټیلا نه پس بیا موږ سره چې کوم په میډیل سایډ باندې بون دی ته موږ وایو ټیبیا اینڈ په لیټرل سایډ چې کوم سمال بون دی یا تhin بون دی ته موږ وایو فیبولا بیا څنګه چې په اپر لیمز کې موږ سره کارپلز دغه سي دلتا چې کوم زمونږه بونز دی هغه ته موږ وایو ټارسلز او دا ان نمبر 7 صحیح ده 7 په یو فوټ 7 بل فوټ مین 14 ټارسلز بیا چې کوم د فوټ فارم دی دا چې جوړیږي موږ سره دا موږ سره جوړیږي د 5 metatarsals and last one موږ سره دی 14 phalanges mean 14 دلته موږ ولې وایو because چې کوم موږ سره except thumb چې موږ سره کوم fingers دی په دې کې 3 phalanges دي and د یو کې موږ سره 2 phalanges دي therefore موږ so وایو چې 14 phalanges 14 in one foot 14 in another foot both are 28 thank you دا ستاسو د هیومن سکیلیټن چې کوم چپټر وو هغه په دې سیشنز کې مونږ کور کو په دې ستاسو اني ټایپ اپ کوېسچنی نو هغه تاسو کې تاسو کولی شئ بل دې کې چې کوم میسنګ پارت ته موږ سره جوائنټس ته ان شاء الله په نیکسټ سیشن کې هغه کور کوو thank you